حي على الفلاح. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث شریف دی وای چې د کوم چا نسل حرام ګوله ولاړل تر هغه وخت پرې فرشتي پرده باندې لعنت وای تر څو پرې چې دا ګوله د نسس وزي او بیا کچيري په دا حالت کې د مرګ رالی د ټکانه چې کوم دا هغه جهنم دی. حواله چې دا هغه مکاشفه القلوب صفحه نمبر 10 چې کوم دی صفحه نمبر 10. مش په دنیا کې چې کوم دي موږ ډېر دیندار خلک یو، ډېر بزرګان خلک یو، که زنانې دي که نارینه ورونه دي، ټول چې کوم دي موږ ډېر بزرګان یو، ډېر تقوادار یو، ډېر دیندار خلک یو. هر هغه یو چې خالي وش په تهجدو کې بله ورځ بیا دستي سهار بیا یاده کړي وایي تهجد مې کول پلانکه داسې بیا د دربۍ ولونو دربۍ نو داسې یعنی دستي ریاکاري جوستي. الله دې موږ معاف کړي، الله دې موږ ته هدایت وکړي. ګورئ موږ اوس چې کله روزه راسي یا د هغه رقم د عبادتو شپې راسي یا د عبادتو شپو بغیره موږ کوشش کوو چې اوږده نفلونه کوو، موږ کوشش کوو چې ډېر ذکر او عبادتونه کوو، موږ کوشش کوو چې موږ داسې اعمال وکړو، موږ کوشش کوو چې د الله رضا و موږ ته ملاوي شي. دا خو موږ د دې دپاره کوو. مګر خو دې خواته مې فکر نه وي چې زما په نس کې حرامه ګوله ده که حلاله ګوله ده. که چیرې حرامه ګولول نه دي دعا قبلیږي او نه دي ډېر عبادتونه چې کوم دي هغه د انسان د سره خراب وي. او که چیرې د انسان په نس کې حلاله ګولهی هم به زندگی پرسکونی، هم به دعا قبلیږي، هم به دنیا ښایسته وي، هم به آخرت ښایسته وي. نو زه ټول اورېدونکو ته دا درخواست کوم چې کوشش کوئ هر هغه کار چې کوئ 2 روپۍ وګټه خو په حلاله طریقه باندې کوشش وکړه. 2 روپۍ ستا په مقدر کې لیکلي تاله راځي، کوشش وکړه چې درواغ مه کوې، په حلاله طریقه باندې وګټه. په دې باندې چې هم به ستا دپاره د نجات او د شفا ذریعه وګرځېږي، هم به د اولادو د کورو د بچیان دپاره د شفا او د نجات ذریعه وګرځېږي. که چیرې موږ کوم هر هغه ګوره 2 روپۍ 10 پیسې زموږ په مقدر کې لیکلي، که چیرې موږ درواغ نه کوو وایو، موږ یې په ښایسته طریقه باندې، په صفا طریقه باندې، په سنت طریقه باندې موږ کار او تجارت وکړو. هر هغه کار هر هغه ورور چې کوي که په حلاله طریقه نو بیا چې کوم دی زموږ به هم دعاګانې قبلیږي، هم به الله تعالی زموږ ته راضي. موږ کوشش کوو موږ ته الله راضي سي. مګر که چیرې زموږ ګوله حرام ول نو دا خو بیا زموږ ترتیب چې کوم دی هغه ګرده الټه پلټه وي، بیا به موږ پریشانه سرګردانه به وي. الله تعالی دې موږ ته د عمل کولو توفیق را نصیب کړي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.